الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سر درود شریف وایټول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو، الله جل جلاله نے زما و استاسو کامل ایمان نصیب کی، او الله جل جلاله نے زمونگا آخر خاتمہ بالایمان کی، او الله جل جلاله نے زمونگا اعمال د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سنت و مطابق. زما عزتمندو، د خوشاله موقع ده د قرآن پاک د ختم القرآن په سلسله کې مونږ او تاسو را جمع شوي یو. زمونږ خوش قسمتي ده او غټ سعادت دی چې الله جل جلاله مونږ او تاسو د مسلمان په کور کې پیدا کړي یو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي، او بیا د پیغمبر علیه السلام امتیان خو ډیر دي، خو شکر الحمدلله چې مونږ او تاسو الله جل جلاله په یو داسې علاقه کې چې زرخیزه علاقه ده، د دین په اعتبار سره، د اسلام په اعتبار سره، د قرآن په اعتبار سره، د علم او د علماو په اعتبار سره الله جل جلاله مونږ او تاسو ته په خپل علاقه کې، په خپل کلی کې، په چم گاونډ کې الله جل جلاله مونږ او تاسو له مدرسې را کړي دي، جماعتونه را کړي دي، علماء کرام را کړي دي، قاریان او حافظان را کړي دي. دا د الله جل شانه ډیر غټ کرم دی. ګوره کم یو نعمت چې نه نو بیا د هغې شکر انسان ته او د هغې ارمان انسان ته ورشي. مثال په طور یو سړی دی، هغه بوډا شوی دی، خپې یې کار نه کوي، نو هغه ډېر ارمان کوي، اوهو هلکه دا ځوانان څونه ښکلې ګرځي، څونه منډې وهي، زه خو ګرځېدی څه چې هغه خپل لمونځ هم سم نشم کولی، هغه خپل لمونځ اودس هم سم نشم تلی. دغه رنګې چې د چا سترګې نظر خرابي نو هغه هم ارمان کوي، خو چې د چا سمي په ځوانۍ کې، په نوجوانۍ کې په ځان نه پوهېږي نو هغه سره د دې څیز احساس نه وي چې دا خپې، دا سترګې، دا غوږونه، دا لاس او خپې دا څومره غټ انعام دی. لہذا مونږ او تاسو د دې انعاماتو د الله شکریه ادا کو چې شکر دی الله را له ښکلې سترګې را کړي دي، لاس او خپې را کړي دي، غوږونه را کړي دي. اوس د دې شکریه څه ده؟ د دې شکریه دا ده چې څنګه بابا په دې ارمان دی چې خدای پاکه مونځ مې سم ونه کړی شو، سجده مې سمه ونه کړی شوه، د قرآن تلاوت دا چې کوم دی نو په قرآن کې نشم کتی، ژبه مې لواړه شوې ده، زده کولی نشم، ذهن او دماغ مې هغه شان نه دي، په دې ارمان دی. نو زما عزتمندو، مونږ او تاسو له پکار دا دي چې مونږ او تاسو د دغه نعمتونو د چا چې دا نعمتونه سم دي او ورسره شته، د دغو نعمتونو شکریه ادا کړو، د دې نه کار واخلو. مثال په طور نوجوانان دي، په لاس او خپو باندې روغ دي، نن ورسره موقع شته مونځ کولی شي، نو د نوجوانۍ مونځ او د ځوانۍ مونځ الله جل شانه ته ډېر خوښ دی. د ځوانۍ عبادت الله ته ډېر خوښ دی.
دارنګې نوجوانان دي نن چې کوم دی د بدن اعضا هغه کار کوي دا وړی وړی ژبې د دې ماشومانو دا واړه واړه کچه دماغ دا چې کوم طرف ته اړی هغه طرف ته ډېر په اسانه باندې اوړي نو چې مونږ او تاسو د دې په دې دماغو کې د دې په دې غوږونو کې او په دې سترګو او د دې په لاس او خپو مونږ داسې اعمال جاری کو چې هغه د دې د دنیا او د آخرت چې کوم دی د نجات ذریعه وي او هغه زما عزتمند قرآن دی د کوم قرآن په سلسله کې چې مونږ نن راجمع شوي چې دکه والدینو دکه استاد محترم او دکه شاګرد درې محنت پکې دي د استاد محنت ورپسې دی د شاګرد محنت ورپسې دی او د مور او پلار محنت ورپسې دی د دغه دریو محنتونو نه پس دې ماشوم چې کوم دی هغه 10 سپارې قرآن چې کوم دی د آیات که الله جل جلاله د ده په دل او دماغ کې د ده په ژبه باندې دا قرآن نقش که او دا ټیم دی زما عزتمندو د دې نه پس چې کوم ټیم راځي ما تاسو ته مثال درکړو د مشرانو نه باباګانو نه تپوس وکړه د الف با او بغدادي قاعده هم نشي ویلی نشي ویلی بس پې زموږ نور دماغ کار نه کوي ژبه پې نه راوړي موز هغه شان نشي کولی سجده هغه شان نشي کولی رکوع هغه شان نه کېږي بیا لہذا غرض مې دا دی زما عزتمندو چې د الله جل شانه په موږ باندې دا کم انعام دی د مدرسې په شکل کې د قرآن په شکل کې د مسلمانۍ په شکل کې د عالم او د حافظ په شکل کې چې د دې موږ شکریه ادا کړو د الله پاک چې د دې موږ او تاسو شکریه ادا کړو او د دې شکریه سره چې موږ او تاسو د دغه مدرسې سره تعاون وکړو د مدرسې د تعاون نه مراد بس تاسو ذهن ته پیسې راغلي پیسې نه د تعاون نه مراد دا دی چې موږ او تاسو د خپل بچي راولو او د استاد ته کښېنو نو دا زما عزتمندو د استاد هم ګټه ده د استاد سره هم تعاون دی د دې بچي سره دې هم تعاون وکړو د ځان سره دې هم تعاون وکړو غټ امداد دې وکړو غټه ذخیره دې ځان له جمع کړله او د آخرت ذخیره زما عزتمندو مادي دور دی نن زمونږه نوجوان بوډا نارینا زنانا ماده پرستی مادې پسې روان یو دنیاوي ګټې پسې روان یو چېرې زما زوی لسم وکړي نو څه چل به وشي دولسم وکړي نو څه چل به وشي د قرآن حافظ شي نو څه چل به وشي الله دې معافي وکړي د قرآن هغه حفظ او علم هم هغه ماده پرستۍ طرف ته مونږ بوتلی دی مونږ وایو څه وایو یاره د قرآن حافظ ته جوړوم عالم ته جوړوم چې سبا یې خلک عزت کوي نه 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 زما عزتمنو زمونږ او ستاسو مقصد د دنیا عزت نه دی مونږ او تاسو به د دنیا عزت دا د آخرت په عزت باندې قربانو زما د دنیا زندگی هغه خیر دی که لږه کمزوري تېرېږي د بل په اعتبار سره زما جامې جوړې خیر دی که د بل نه لږې کمې دي زما خوراک سکاک خیر دی که د بل نه لږ کم دی خو چې زما آخرت جوړ شي زما عزتمندو مونږ او تاسو په هر څیز کې نیت چې کوم دی دا د الله رضا وګرځو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي که نه علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه د خپل خدای عبادت د دې دپاره نه کوم چې جنت ته غواړم زه د جنت دپاره نه کوم د خدای عبادت بلکې زما خدای لایق د دې دی زما خدای د دومره لوی شان قابل دی لایق دی چې د هغه عبادت وکړي شي نو قرآن مونږ زده کوو د دې دپاره نه زده کوو چې زما رضوي نه به سبا چې کوم دی نو په اف ایس سی کې به ورته 20 نمبرې سیوا میلو شي زما رضوي نه به چې کوم دی یو غټ عالم جوړ شي بیا به ورته خلک سلامونه کوي زما رضوي نه به چې کوم دی یو غټ سړی جوړ شي سبا به ورته عهده میلو شي نه زما عزتمندو قرآن مونږ د دې دپاره زده کړو چې دا د چا کتاب دی دا د چا کلام دی صحابو جن مونږ او تاسو وګورو صحابو به قرآن راواغستو ښکل به یې کو ځان ته به یې مخې ته ونیسو سینې سره به یې جوخ کو دا د خدای کتاب دی دا د الله کلام دی دا د الله خبرې دي لہذا زما عزتمندو زمونږ او ستاسو په معاشره کې
که قرآن راغی نو زمونږ او ستاسو معاشره به سمه شي. زمونږ او ستاسو په معاشره کې که د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والا ښکلی ژوند راغی یقین که ورورولي ده. د صحابو ژوند مونږ او تاسو وګورو، د پیغمبر علیه السلام معاشرت پکې راغلی او که نه راغلی. یوه خبره تاسو ته کوم، بیا خبره ختمو، مختصر خبرې دي. نبی علیه الصلاة والسلام یوه لور د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها، دا مې د معاشرت پسې دا خبر را یاده شوه چې صحابو او نبی علیه السلام د قرآن مطابق خپله معاشره جوړه کړې وه. نن موږ په معاشره کې پریشانه یو، د هغې وجه الله پاک ښیي. ښه الله ریښه وایي د الله سوچ صحیح دی که زما او ستا خبره صحیح ده؟ الله ریښه وایي که نه؟ الله جل شانه قرآن کې یو خبره کړې ده. الله دا نه دی ویلی چې د چا په شیخ ملتون کې بنګله نه وي اب پریشان وي، چې چا سره یک سلای نه وي اب پریشان وي. الله پاک دا نه دی ویلی چې چا ته د امریکې ویزه ونه لګېده اب پریشان وي، چې د چا په جیب کې ډالرې او ریالونه نه وي اب پریشان وي. الله پاک یوه خبره کړې ده، من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. الله جل شانه صفا یوه خبره کړې ده بس. الله وایي چې د چا په ژوند کې قرآن نه وي فإن له معیشة ضنکا، د هغه د دنیا ژوند به لنډ تنګ کما. دا د الله فیصله ده. ښه دا زما فیصله نه ده، دا د الله فیصله ده. نو زما عزتمند نو اوس د ژوند د لنډوالي او تنګوالي دا په څه ختمیږي؟ دا په قرآن ختمیږي. چې قرآن نه وي ژوند به لنډ تنګ وي، چې قرآن وي پیسې به نه وي او ژوند به چې کوم دی نو خوشحاله، بنګله به نه وي او ژوند به خوشحاله. دا د خدای زموږ او ستاسو یقین ته راولي. دا زما او ستاسو یقین ته نه راځي. زما او ستا دا خبره باندې کلک یقین جوړ شوی دی چې زما په جیب کې 3000 روپۍ وي نو علي به زما کور ته تروړه راځي. داسې نه که نه ده؟ زما او ستا دا یقین جوړ شوی دی چې زما په جیب کې 15000 روپۍ وي هله به دال چیني او غوړي کور ته راځي. خو داسې نه ده زما عزتمند، داسې نه ده زما عزتمند. چین، سکون، راحت الله جل شانه په قرآن کې ایښی دی، په دین کې یې ایښی دی، په اسلام کې یې ایښی دی. نو هغه صحابه کرامو چې دکه قرآن کم چې زما او ستا مخې ته پروت دی هم دکه قرآن و بل نه و. دکه قرآن یې په ځان کې راوسته او په معاشره کې راوسته. نه جنګ و نه جګړې وې، نه بدګمانۍ وې، ورورولي وه، ښکلې مزېدار چې کوم دی ژوند د هغې تېرېده. نه په شیخ ملتون کې بنګله وه، نه ورسره یک سلایي وه، نه ور د امریکې نه ډالرې وې ورسره، نه ورسره ریالونه، او بیا هم ژوند ښکلی تېرېده. ولې؟ دکه څیز په منځ کې پروت، قرآن په منځ کې و. بیا به رور د رور خاطر کو، مشر به د کشر خاطر کو، کشر به د مشر خاطر کو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام لور د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها پیغله شوه. نو رشته ورپسې راله. د چا رشته ورپسې راله؟ رشته ورپسې چا راولېږله؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نوم تاسو اورېدلی دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام قریب ترین شخصیت و. د نبی علیه الصلاة والسلام پسې په دویم نمبر باندې، او نبی علیه الصلاة والسلام لور پسې رشته راولېږله او نبی علیه السلام ورته انکار وکړو، وی لور دله نه درکوم. ورکړې ده ولې لوره؟ نه ده ورکړې که نه. اوس ما ته څوک دا ثابت کي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ابوبکر د رشتې آفر وکړو، نبی علیه السلام انکار وکړو. آیا پیغمبر علیه السلام او د ابوبکر ترمنځ جګړه راغلې ده؟ نه ده راغلې. نن زما او ستا په معاشره کې قرآن نشته. نو که مثال به ته ورځئ او سړي پسې رشته ولېږم چې بھائی زما زوی له لور راکړه، او هغه وایي چې نه زه یم لرکه ما پکې چا راوستی، ورته ما ته رشتې نه انکار وکړو. دا زما څنګه رور دی چې ما ته د رشتې نه انکار وکړو؟ دا زما څنګه خور ده چې ما ته د رشتې نه انکار وکړو؟ زما زوی له رشته رانه کړه. زما او ستا بایکاټ یي که نه؟ ټول عمر بغض، حسد، کینه، دشمنۍ کې تېر شي که تېر نه شي. او د پیغمبر علیه السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دې رشتې په انکار باندې هیڅ قسم چپ قلش رانغی. ولې؟ ترمنځ د قرآن معاشره پرته وه. انما المؤمنون اخوة والا کیسه مخې منځ کې پرته وه. دا خبرې به راځي، ته به چې کوم دی پسې مجبورۍ باندې زما غم له نه راځې، زه به پسې مجبورۍ باندې ستا غم له نه درځم، زما نه به ستا دوا پاتې کېږي، ستا نه به زما دوا پاتې کېږي. دا خبرې به د مجبورۍ په بنا راځي. خو اسلام تا ته دا وایي چې په پوچی پوچی خبره پښتو کې خلک وایي پرچ اوبو کې به نه ډوبېږي. په وړه وړه خبره به چې کوم دی نو یو بل
سره چې کوم دی چپقلش او خفګانونه نه راولو. دا به کله زما عزتمندو دا به هله چې مونږ او تاسو د قرآن والا معاشره خپله کړو. مونږ او تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم والا معاشره خپله کړو. او هغه به څنګه خپلېږي؟ هغه ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې مونږ او تاسو د قرآن او د اهل قرآن سره تعاون وکړو. او تعاون دا زما عزتمندو چې خپل بچي راولو او قرآن ته وکړو. په دې فساد دور کې د دې میډیا په دې دور کې موبایل زما او ستا بچي چې کوم دی غرق او تباه برباد د موبایل د فتنې نه ماشوم وساتو او قرآن ته چې کوم دی نو کینو. یقینا خبره زما عزتمندو چې دا نن کوم د خوشحالۍ ورځ ده، دا نن کوم د رحمتونو ورځ ده، دا نن کوم د نعمتونو ورځ ده چې دکه صاحب قرآن ته الله جل شانه یو زبردست تاج ورپسوي. د هغه والدینو ته الله جل شانه یو زبردست انعامات ورکوي. په یو آیات باندې الله به ورته فرمایي وایه او مخکې ورځه په درجو باندې ورخیږي. 6,650 درجې دي بیا. او ځان سره چې کوم دی د 10 کسانو سفارش هم وکړه. هغه 10 کسان چې هغوی باندې جهنم واجب شوی دی. زما عزتمند دا ډېره غټه خبره ده، ډېره غټه خبره ده. لہذا زما عزتمندو مونږ او تاسو خپل کورونه، خپل حجرې، خپل غمونه، خپل خاده، خپل شکل او صورت، خپل لباس دا د قرآن کریم د احکاماتو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښکلې او مبارک سنتو مطابق کو. یقینا خبره زما عزتمندو چې دا قرآن زمونږ په منځ کې وي. پخوا به خلکو د قرآن ډېر قدر کو. پخوا به چې تاسو به خیال کړي مشرانو ته به یادي دې دروازه کې به دا دی چې کوم دی نو هغه دا غوندې جوړ چې ورننوتې به قرآن یې په سر پروت دی. چې ننوتې را ننوتې به قرآن به یې په سر پروت. ښکلې کڅوړه به یې وله جوړه کړې وه. اوس جومات ته لاړ شئ یو قرآن ته هم کڅوړه نه وي وته، 2 کڅوړې به وي وته. یو به ورته هغه دننه غلاف و، یو به له پاسه چې کوم دی هغه کڅوړه وه. نو زما عزتمندو زمونږ او ستاسو نه ادب چې کوم دی دا لاړه. لہذا زما عزتمندو د قرآن ادب، د قرآن کریم تعلیمات دا په خپل ژوند کې په خپله معاشره کې راولو. نو یقینا خبره چې زمونږ او ستاسو ژوند به چې کوم دی هغه د خوشحالو شي. هیڅ به نه وي او خوشحاله به یو. الله جل جلاله دی دا ختم دی ټولو ته مبارک کی، بالخصوص مولوي صاحب ته، ماشوم ته، او ردي والدینو ته، تمامو رشتہ دارانو ته زما طرف نه ډېره زیاته مبارکي. الله جل جلاله دی زمونږ او ستاسو دا دلته کې دا کومه ناسته ده دا په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.